الرحيم والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. دا د عرف مسائل دي. عرف تعریف دا شوی دی هغه عادت چې د خلکو په عقلونو کې په زړونو کې په سلیم فطرت سلیم یا نیکو خلکو په زړونو کې کم عادت چې کم دغه قبول کی هغه عادت چې خلکو کې راشي یو عادت په خلکو کې عام شي خو سلیم فطرت نیک فطرت ولا خلک کې قبول کی هغه عادت عرف باندې پوه شوې کم عادت ته ویل شي چې نیک خلک سلیم فطرت خلک هغه عادت قبول کی په خلکو کې یو عادت عام شي عام راغی نو اوس دغه عادت خلق نیک خلق چې وي هغه یې قبول کی. اوس عرف دینه ښه تعریف بل وکم. عرف څه ته ویل شي؟ هغه عادت ته ویل شي چې په خلکو کې عام شي هغه عادت خو خلک یې قبول کی وایلی. کم خلک سلیم فطر چې فطرت سلیم نیک خلق وي. هر فاسق و فاجر نه مراد نه دی، عام مسلمانان ته مراد دي. دا سینا چې مثلا انګریزان یو عادت په انګریزانو کې دی یا په هندوانو کې دی، هندوان یې قبول کی. هندوانو انګریزانو ول عادت نه، مسلمانانو کې دننه یو عادت داسې جوړ شي چې خلک کې قبول کی. مثال یې درکړه په ځینو علاقو کې دا عادت جوړ شوی دی. اوس خو نه مخکې داسې عادت وو چې چاته به دا غچې ته جوړېږي د کپړې داسې مالوچ چاته به چې مالوچ ورکړ نو هغه ته به وویل چې دې مالوچ نه ته کپړه جوړه کا، مالوچ نه کپړه جوړه کا نو پیسې به نغدې ورسره نه وي نو دې کپړې کې ته خپله کپړه ځان ته کټ کا مزدوري اجرت په دې کپړې کې واله. او په دنه سبا علاقو کې داسې دي چې غنم یوسي که نه مشین ته غنم یوسي، غنم چې کله وړه کوي چکۍ ته نو هغه ته ووایي چې کله وړه ته وکې وایلې نو د وړو نه څه واله خپله مزدوري واله. دا خو بالکل منع دي. حدیث کې قویز الطحان د وړو باره کې خو حدیث راغلی خو دې مطابق نوره داسې عرفونه شته داسې عادتونه شته لکه غنم چې وری وي لو وکي وایي چې د لو کې دا ګېډۍ واله. دغه عادتونه خلکو کې عام شوي دي او خلکو اخیستي دي. اوس دغه عرف چې دا په دوه قسمه باندې ده، یو عرف عام دی یو عرف خاص دی. عرف عام دا دی چې په ډېرو مسلمانانو کې دغه عرف یعنی دغه عادت په ډېرو مسلمانانو کې وي. اوس دا لو ولا خبره چې دا ډېرو مسلمانانو کې ده، لو وکي هغه ګېډۍ ته والي. یو عرف خاص یوې علاقې کې یو عادت وي په بلې علاقې کې نه وي. پوه شوې که نه؟ یو عرف عام دی دغه عادت چې په ټولو مسلمانانو کې عام دی، په ټول ملک یا په ټول ښار کې. یو دا دی چې په یو قبیله کې یا یو په کلي کې یو عادت وي ته ویلی شي عرف خاص. نو دغه عرف عام چې کم دی دا مخصص کیږي. مخصص دا تخصیص کولی شي په څه شي کې؟ په قیاس کې. قیاس د مجتهد کې او په حدیث کې. حدیث پر ښودلی شي، قیاس پر ښودلی شي. د چا په وجه باندې؟ د عرف عام په وجه باندې. د عرف خاص په وجه باندې قیاس او حدیث نشي پر ښودله. او چې قیاس او حدیث نه وي نو بیا عرف خاص باندې اعتبار ورکولی شي. فرق باندې پوه شوې؟ عرف عام هغه دی چې عام خلکو کې یو عادت عام شوي وي نو دی عرف عام په وجه باندې ته تخصیص کولی شي، قیاس او حدیث پرې ښودلی شي. د چا په وجه؟ عرف عام په وجه چې ډېر عام شوي وي کم عادت. او کم عادت چې خاص وي عرف خاص وي هغه کې هغې ته څه اعتبار نشته ده. د قیاس او د حدیث په مقابله کې ورته اعتبار نشته ده. او چې قیاس او حدیث نه وي نو بیا ورته اعتبار شته، عرف خاص ته. پوه شوې؟ عرف عام او عرف عام دې ته اعتبار ورکړی د شریعت. دا د عبدالله ابن مسعود رضی الله کول د غالبا حدیث نه دی. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. دا اجماعي کول دی. کم یو کار چې د مسلمانانو په نظر کې ښه وي کم عادت. ما درته عرف تعریف نه وکړو. عادت هغه عادت چې خلکو قبول کو نو چې کم عادت او کم خبره مسلمانانو قبول کړه چې ښه خبره ده نو د الله په نسبت باندې هم ښه خبره ده. ٹھیک دی؟
او بل دا چې اصول فقه قاعده چې العادة محکمه. العادة عادتونه عرفونه دا بالکل د فیصله غل طاقت لري. العادة محکمه د فیصله طاقت لري. صحیح دته اعتبار به ورکای. یو مفتی چې وي تاسو مفتیان جوړیږي ماشال نو یو مفتی چې وي هغه به د عادتونو نه د عرف نه خبر وي نو الله به د فتوا ورکوي. چې د عادتونو نه خبر نه وي چې مثلا په دکانونو کې کم عادتونو باندې د بیع او شراء کیږي دکانونه د تجارت په معاملاتو باندې د نه پويږي او د په انټرنیټ کې چې دا نوی انلاین غشورو دي روزګار د دینه د خبر نه وي نو فتوا به څنګه ورکوي. د طلاق په بابت کې د خلکو د عرف نه خبر نه وي چې طلاق د پر کم الفاظ استعمالوي. کوټه والا چې دا لو چې د طلاق د پر استعمالوي زمونږ علاقې کې لو قسم د پر استعماليږي د لو لفظ یادو. دا مې یو مثال در صحیح دی. زنا علاقو کې د طلاق د پر خزه ته وي ته په ما باندې اخلاص تمانه اخلاص ہے اردو کې وي تمانه آزاد ہے. نو دغه عرفونه د خلکو نه خبر نه وي نو تو په بیع او شراء کې په تجارت کې څنګه فتوا ورکای. من جاهل باهل زمانه فهو جاهل. څوک چې د خپل زمانه عرف نه عادتونو نه خبر نه وي دا څه شی دی جاهل دی. مفتی صاحب نه دی. ځنه مفتیان صاحبان فارغ شي نو د خپل استاد سره په دارالافتا کې دا نسیم صاحب مونږ سره شروع دی اگر چې فارغ دی خدای تجربه د پاره د فتوا طریقه سره ده خپل استاد سره د مشق کوي چې مشق نه وی کړي دارالافتا کې صرف فرق شوی وي یعنی صرف د نصاب او د تخصص خو عملی تور باندې مشق نه دی کړی د خپل مفتی صاحب استاد سره او د عرف نه خبر نه نو مفتی نه بیا به خلک گمراه کوي. من جاهل باهل زمانه فهو جاهل. دا مفتی نه دی بلکې جاهل دی چې د عرف نه خبره. صحیح دی. کله به مفتی صاحب یو علاقې کې یو فتوا ورکړي د طلاق په مسله کې بل علاقې ته بل فتوا ورکړي هغه عرف خاص په وجه باندې دی ویل کې خپل عرف چې ته عرف خاص ویل شي مفتی صاحب اعتبار ورکړي د عرف خاص ته او عرف عام ته خو چې کوم عرف عام دی کله غیته اعتبار به ورکای د حدیث ته د حدیث او د قیاس ولې پرې خې د مفتی صاحب فتوا ورکړي دا نو هغه په عرف عام باندې د خلکو په عادتونو باندې فتوا ورکړي وي پوه شي په دې مسله باندې او کنه مسله عرف لشي د خلکو هغه عادت ته چې په خلکو کې عام شي او خلک قبول کی مسلمانان. ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. د عرف په دوا قسمه د عرف عام یو عرف خاص. عرف عام هغه د چې په ډیرو خلکو کې عام شوی هغه عادت خلکو قبول کړي نو په دې کې تخصیص کیږي دا عرف عام مخصص ګرځي تخصیص کیږي په حدیث کې او په قیاس کې. یو عرف خاص د یو علاقې د پرستاسو علاقې چې مثلا دا د علاقې د پر یو عرف یو عادت وي نو هغه کې تخصیص په حدیث او په قیاس کې نه کیږي. البته چې قیاس او حدیث نه وي نو عرف خاص ته اعتبار شته. نو مفتی د پر ضروری دی چې د علاقې د کمزه کې د اوسی د غې د تجارت د غې د خبرو چې د خبرو کم الفاظ استعمالي قسم د پر کم الفاظ د بیع او تجارت د پر کم الفاظ کم کرنسی استعماليږي د دې ټول عرف نه به خبر وي بیا د فتوا ورکولې شي کني فتوا نشي ورکولې مسله په دې باندې ختم شو کنه. د متعلق سوالونه شته سوالونه خو نشته عرف مسله پوه شوې یو سوال دی او سوال وکړه شاباس. دا عرف عام چې کوم دی لکه درګړو عرف عام چې دی نو دای کې عرف عام باندې تخصیص نشه تخصیص کول شي او په حدیث یا په څه باندې په قیاس باندې عرف عام شي د زمیندار ته عام لکه اسانتیا سره اوس فتوا شتا کنه اوس ته مفتیان فتوا نه درکوي چې ګډي یا اخستل شي یا بل شي چې د غنم پکې واچي سورتي هغه غنم چې پکې واچي ترشر ولا فتوا شتا مفتیانو فتوا ورکړی دا مثلا شلم ټیمه خدي خو په عرف عام د تاسیس دا معنا چې هغه حدیث چې کوم راغلی کفیز توحان اخو صریح ته انا ش بدلول ښه دا وړو باندې نشه ورکول دا خاص چې وړو ذکر راغلی د دې په مثال باندې چې نور دی هغه په عرف عام باندې تخصیص کول شي په حدیث کې په قیاس کې د دې په مثال چې څومره دی لکه ترشر شو ګډای شو په فتوا ورکول شي خو چې حدیث کې کم شی راغلی پاغه هغه بدلول نه شي ګډو ولا تمویل چې استاد شي ګډای ول ته جواز فتوا ورکول شي جی